بل عارف کاکړ صاحب برای ماښام پر سوشل میډیا باندې داسې پوسټونه چلیدل، هغه یو څه کسانو چې هغو له کمانډنټ سره ملاقات کړی و، د هغه ملاقات کې د دې کمیټۍ و د دې احتجاج هم یو څه کسانو. آیا هغه ملاقات دا درنه متاثره که؟ د مسلم باغ چې کوم عوام دی ولس دی هغه نه په یو احتجاج کې ساخ نه په دې درنه کې ساخ دې وجه چې ممبرانو چې دلته دا ټیم د درنې هم ممبران هغو له کمانډنټ صاحب سره ملاقات کړی وي د درنې په حواله د احتجاج په حواله، نو آیا هغه ملاقات دا درنه متاثره که؟ مسلم باغ چې کوم عوام دي کوم ولس دي هغه په یو احتجاج کې حصه نه اخلي، د دې اصل وجه څه شته؟ سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې بغیر جوړ او خوشاله یاست. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې وته معلومه ده چې په تحصیل مسلم باغ کې د گذشته 9 میاشتو د بجلی یو بحران روان دی. هغه مخکې په غنټو وي وخت تیریدی په دې 9 میاشتو کې وس هغه لوډ شیډینګ چې دی په ورځو باندې حساب کېږي. د دې وابدا د ناروا سلوک په خلاف لنن ز 3 ورځې لمخکې په بازار کې یو مظاهره هم وسوه چې په هغه کې خلکو ډیر سخت احتجاج وکړي د وابدا پر دې ناروا لوډ شیډینګ باندې. دلته د وابدا د دفتر مخته عوام په یو درنه باندې ناست دي، یو درنه یې ورکړې ده چې ترڅو زموږ خبره نه اورل کېږي، ترڅو زموږ پر خبره باندې عمل نه سوی موږ له دې ځایه نه شو. دا ټیم درنه شروع ده، په درنه کې عوام سخت احتجاج کړی دی د بجلی په حواله. 9 میاشتې وسوې د دې شار د دې تحصیل مسلم باغ چې په هغه کې بجلی ورځ په ورځ د سمېدو بجای و خرابېدو ته روانه. کسان دي هغو ته د بجلی چې کم برمې وي هغه یې کاټ کې 6 لک روپۍ ورکې. د دوی موقف دا وی چې دا برمې چې موږ و دې خلکو ته پر شمسیانو باندې ورکو نو به بجلی ډېره سي، د مسلم باغ و عوام ته به 1 غنټه لوډ شیډینګ نه ملاوي شي. هغه کار یې وکړي، په هغه کې کامیاب شو، و خلکو ته شمسیانې ورکړي، له خلکو چې د بجلی د برمو ټرانسفارمران تارونه هر څه یو. او نن د هغه باوجود 9 میاشتې کېږي چې مسلسل لوډ شیډینګ شروع د لوډ شیډینګ په خلاف مظاهرې کېږي. له نن ځه 9 میاشتې له مخکې په جون کې هم سوي وه او نن هم دا د شروع ده. دا مسله نه ده حل سوي. د بجلی د زیاتېدو چې کم خوبونه و عوام ته وښکاره کول هغه ګرد دروغ ثابت شو. نن عوام سراپا احتجاج دی چې هغه زیاته بجلی چې کومه له برمو څخه راخیستل کېده و علاقه ته ورکېده، اوس هغه بجلی پر غنټه باندې ودرېده، پر نیمه باندې ودرېده. آیا هغه بجلی څه سوه؟ آیا هغه د وعده هغه وعدې څه سوې؟ هغه یو وعدې وي که یو سازش و چې له دې عوامه چې خالي دا د برمو بجلی و ټرانسفارمران دا یې ځینې یوړل. نن عوام یې و دې احتجاج ته یې کړي دي چې 1 منټ بجلی په ګرد تحصیل مسلم باغ کې نه پیدا کېږي. ول خو دا راته وایي چې دا درنه به تر څو جاري شي؟ ستاسې مطالبات تر هغو پرسې وي تر هغو به دا درنه جاري انشاءالله. تر ټولو له مخه زه ستا شکریا ادا کوم. موږ چې کوم نن دا درنه ایښکې ده تر دغه مخکې موږ اوله واره یو دغه پروسیس ورته وکړی، اعلان مو وکړی، یوه ورځ مو په دا کې ټیم ورکړی، موږ بیا مظاهره وکړه، انجمن تاجران په قیادت کې او آل پارټي د موږ سره ولئ. بیا موږ مظاهره وکړه، په دا کې بیا موږ 2 ورځې کښېږدولې، بیا موږ شټرډون هړتال اعلان وکړی، هغه 2 ورځې بیا موږ په میان کې بیا 2 ورځې ورکړلې، بیا نن د منګل ورځ موږ د درنې اعلان وکړی. موږ راغلي یو درنه مو ورکړې ده. زموږ کوم فیډران چې دی ګرده اورلوډ چې دی دا وایي 10 غنټې 20 غنټې 25 غنټې بجلی متواتر نه وي او زموږ درنه به کچېرې موږ چې دا دغه نه کېرای کندانې زموږ درنه به جاري دغه بعد موږ سخت سټیپ اخلو، موږ نېشنل هایوې بندوو، بیا موږ ورځو ګریډ سټیشن ته کښېنو. معنا موږ انشاءالله دا واره خدای کول چې بجلی نه راسمه شوي موږ هر څه قرباني ته تیار یو. حبیب صاحب دا راته وایه چې د عوام باقاعده 2 ورځې له مخکې یو احتجاج وسو په بازار کې، په هغه کې هم د مسلم باغ چې کوم ولس وي د هغو تعداد 0% وي په سل کې. نن چې کومه درنه ده نن هم هغه حالات. نو د دغه وجه چې شته بهرحال کوم زموږ د مسلم باغ خلک چې دي هغه ورځ راغلي وو سره راغلي وو، خو بهرحال د دوی دا دغه دی چې آل پارټیز یا انجمن تاجران لګیا دي، بس زموږ څه ضرورت دی. نن چې کومه موږ دا درنه لګول کې دا درنه کې خامخا خلک به جي راځي و د سهار راسې ډېر خلک تللي دي برته راغلي دي چې 5 کسان موږ ورته پاتې موږ دا درنه
و ناکامېدو ته نه لکو انشاءالله چې تر څو پورې زموږ د بجلۍ غم یې نه راخوړلږي. کاکړ صاحب برای ماښام پر سوشل میډیا باندې داسې پوسټونه چلیدل، هغه یو څه کسانو چې هغو له کمانډنټ سره ملاقات کړی و، د هغه ملاقات کې د دې کمیټۍ و د دې احتجاج هم یو څه کسان و. آیا هغه ملاقات دا درنه متاثره که؟ دا ملاقات چې کوم پرون موږ د کمانډنټ صاحب سره کړی دی، پر دغه شی باندې موږ سره کړی دی، په دغه د بجلۍ په دغه موږ سره کړی دی، او زموږ په ښار کې نور د بارودو مسله ولا حال وکړي. بیا د ډي سي صاحب لخوا دا دغه وایي چې ورور ته له دوی سره ملاقات وکړي. موږ په هغه کې ورغلي وو. انشاءالله کوم خلک دا د فیسبوک پهلوانان دي یا پر فیسبوک کمنټ کوي یا پوسټ لګوي، هغه خلک نه نسته. نو موږ دا وایو انشاءالله موږ پر د یوه شي باندې اثر نه دی لیدلی چې 3 کسان ورته ناست یو، انشاءالله دغه به کامیاب وي. دلته زموږ پر شنه خوړه نږدې چک پوسټ دی، نو کسټم بار د موږ سره د زموږ دکانداران تنګوي. بیا مو دغه مجلس ورته کړی دی چې سر زموږ دکانداران یوار د زیارت پر کسټم تنګوي، بیا راځي بیا د شنې خوړې پر کسټم باندې ګاډیانو په ګانټو ولاړي. موږ په دغه کې ورغلي وو، په دغه کې مو ملاقات سره کړی دی. او څوک چې کمنټ کوي یار راسه موږ د پښو خلک ته راسه سره ودرېږه. زموږ مطالبات تیار شوي، نو موږ ناست یو که میاشتې ته راشي که قانون دویم نامل. ملک صاحب اول خود دا راته ووایه چې د مسلم باغ چې کوم عوام دی ولس دی هغه نه په یو احتجاج کې ساخي نه په دې درنه کې ساخي، دې وجه چې شته. دا خو سوال خو د هر سړي په ذهن کې دی. موږ دلته په سورنګان نه وو، له بدقسمتۍ سره چې ته اوس دلته وګورې دلته هغه خلک ناست چې د دوی په کور کې بجلي هم شته، د شمسي و بندبست یې کړی دی. دلته موږ له بدقسمتۍ سره ماخصوصا ناست وو، پر فیسبوک باندې ماخصوصا یې له دغه شی متنازع کړي، دا کم خلک دي، دا کم خلک نه دي، دا کم خلک نه دي. نو مجلس دا دی ته په خپله چیرې یې. موږ به دلته د سورنګانو خلاف به موږ سورنګان څه نه راکول، موږ به احتجاج کولی. هغه خلک به ناستو چې نه به یې وکان درلود، هغه خلک به ناستو چې نه به یې کان چلوي، هغه خلک به ناستو چې نه یې سورنګان خرڅول. دا نور خلک به ګډ په برنډو کې ناست. نن که ته وګورې ستا دکاندار د ده روزګار ورسره تړل دي، ستا درځي ستا بل دا دي چیرې یو څوک نه راځي. نو دا خو یو المیه ده او دا یو خطرناکه خبره ده، او دا د مسلم باغ په حواله یو خطرناکه خبره ده. پر موږ چې موږ ورته ګورو څوکه تر دغه نورې سختې راځي. دا خو یو پرهمن احتجاج دی. نو څه وایو؟ مطلب دا سوال پکار دی چې له خلکو زه وکړو چې ورور تاسې څه له نه راځاست. نو ګوره څوکه اوس پر امید وي اول اور لږ خلک اوس ډېر خلک راځي، څوکه دا شی په خلکو ورسي. د خلکو اصل کې مجلس دا دی چې له سیاسیانو له دا خلکو ځای امید موخه دی چې دا خپلې ګټې کوي، او پکار دی برته هم که څه هم مطلب د دوی له سیاست او له دا شانو زړه تور سوی دی، خو برته هم علم سیاست اخر علم سیاست. ملک صاحب برای ماښام پر سوشل میډیا باندې پوسټونه چلیدل چې یو څه داسې د کمیټۍ ممبرانو چې دلته دا ټیم د درنې هم ممبران هغو له کمانډنټ صاحب سره ملاقات کړی وي د درنې په حواله د احتجاج په حواله. نو آیا هغه ملاقات دا درنه متاثره که؟ زه برای ماښام ما هم دا پوسټونه لیدل، خو پکار دی چې هغه خلک راغلي وای هغه خلکو دا درنه کیک اپ کړي وای، هغه خلکو د دا درنې قیادت ګسه کړی وای چې دوی وایي زه ملیشیا نه ده. او ستا کم کردار دی، او ستا کردار راوښه، څوک پر عارف ګایږي، څوک پر بل ګایږي، څوک پر بل ګایږي. ته راسه برته هم که څه دی، که ته وایې چې ملیشیا له ځي هر شی راځي برته، خو دغه زموږ خلک دي. اوس وګوره دغه خلک یې ناست له بدقسمتۍ زه ته چیرې وې؟ ته خو دا سوال لرې چې وروره ته هلته تللی، ته خو یو ځای هم نه یې راغلی، ته خو ماښام ناست یې. کله چې موږ ته یو مسله رابېږي موږ وش کې شروع چې دا د فلاني مسله ده، دا فلانی هلته تللی، فلانی هلته تللی، یا به یې موږ درسه نن هغه سوال نه کوو. زموږ یو مشترکه مسله ده، که څوک ملیشیا له تللی دی، که څوک تانیې له تللی دی، که څوک په بازار کې ناست دی، که څوک ده دی، مسله خو یوه ده زموږ د بجلۍ. پکار دی چې دا یوې مسلې له راسي دا خبرې به باید کې سره کوو چې ته څوک یې څوک یې. په دا پښتانه وي په جنګ کې نرخ په ممل. نو پکار هم دا دی چې موږ ګرد راغلي او دا ځینې اختلافات ځینې سوالونه دا موږ باید هم کولی شو. اول دا راته ووایه چې د مسلم باغ چې کوم عوام دي کوم ولس دي هغه په یوه احتجاج کې هم حصه نه اخلي، خپل حق دپاره نه راوځي، د دې څه وجه؟ جناب صافي صاحب دا
د مسلم باغ ولس به سوکه انشاءالله که خدای کول راویښ بشي سوکه احساس ودو خلق ته ورکول شي. صافي صاحب نن مسله یې کړه د بجلی نه ده، بجلی نن ریاست سټیټ موږ عوام یو سټیټ نن موږ بجلی رازکاټ که د اطراف که نسۍ ده که تحصیل لوی بند دی که کان متر دی کنچغی دی زموږ بجلی کاټ ته او د ټون بجلی په جټکو کله نن د سرکار د ریاست دا پالیسي ده چې له موږ د بجلی هم کاټ کې بجلی یې راځه کاټ کړې ده. نن زموږ صحت یې مفلوجه دی، ډسپنسریان یې بندې دي، نن زموږ اسکولان بند ولاړ دي، کم مشران ریټایر سوي دي، پنشن یې اخیستی دی، هغه پوسټونه خالي دي، سرکار یو اکشن نه پرې کوي. موږ دا وینو چې نن دا درنه روانه ده. موږ یو دوه هفتې مخکې له ایسي صاحب سره کښېنستو پر جمهوري طریقه ما دغه یاداشت ورته پیش کړي چې ایسي صاحب اکشن راوغواړه، چپ راوغواړه، ایسي صاحب راوغواړه، موږ له وطن نه له علاقې سره زیاتیات روان دي، راده شي موږ ولس یو، عوام یو، سیاسي پارټیان یو، زموږ اواز د واوري. ایسي صاحب موږ ته دا زموږ اواز یې واورېدی، بیا یې ولیکلی دا مجلس ولزه تقریبا په دا ورځ دوی کې اکسن هم در راغواړمه، ایسي هم در راغواړمه، حتی که د چیف مسله شول د چیف سره به مذاکرات وکړو. نن ورځې پورې نه چیف راغوښتی دی نه اکسن راغوښتی دی. عزیزانو دا ښکاره خبره ده چې نن موږ دا احتجاج روان دی، دا د دې شي غمازي ورکوي چې موږ نن دا احتجاج کړی دی. په تېره جمعه په بازار کې جلوس جلسه وکړه، تر اوسه پورې سټیج نه دی اخیستی. دا د دغه شي عکاسي ده. سرکار ریاست جام بوجھ کر موږ ګر سره پر عوام نه لولي که لږ یو که ډېر یو